نن سبا د زموږ ستاسې په عبادت کې خوند نشته، په اولاد کې خوند نشته، په کور کې خوند نشته، ګناوې تر عبادتو ډېرې دي، وجه دا د رزق حرام ده. او رزق ولې حرام ده؟ د بنده حق خو په هر شي کې د بنده حق راځي. خدای نه کرده که سړی دوکه وکړي، په دوکانداري کې خیانت وکړي، دوکه وکړي، هم د بنده حق راغی. که د چا شی په پټه راواخلي هم د بنده حق راغی. که د قریب و هم د بنده حق راغی. نو موږ تاسې باید دا کوشش وکړو د بنده په حق کې. اوس مثلا تاسې فرض کړئ ما د ده حق خوړلی ده، نو زه اول باید راولاړ سم دا د ده شی درته ورسوم. که مې دا په وس نه وپره شی نسم ورکولی، نو بیا باید له ده څخه معافي وغواړم چې تا مې پلانکی شی خوړلی وس نسته راسره، معافي راته وکړه له زړه چې هغه معافي وکړي هم صحیح ده. که دی بیا پیدا کېدی نه ورک ته یو ځای د یو چا حق خوړلی د هغه وس ورک ته هغه وطن هغه علاقه سړی بیخي ستا نه پېژني، بیا راولاړ شه د غومره شی راواخه په درس یې صدقه که، د آخرت یې صدقه که، بیا به دې هم د ده له حقه خدای پاک خلاص کړي. نو یا به شی ورته رسوې، یا به معافي ځینې غواړې، یا به د ده مال په درس یې صدقه کوې. که نو د بنده حق خدای پاک نه معاف کوي. سړی دې په ده کې باید ډېر احتیاط وکړي. حضرت جلال الدین سیوطي رحمة الله علیه کتاب شرح صدور کې لیکلي دي، یو واقعه یې نقل کړې ده په شرح صدور کې. وایي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په یو ځای کې روان ده، په یوه مقبره کې، په یوه عیدره کې روان ده. وایي ده ویل چې زه روان وم، یو قبر خلاص دی قدرتي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه صحابي ده، یو قبر خلاص دی، له دې قبر څخه یو مړی راووتی، را روان ده زما په طرف باندې، په غاړه کې د اور زنځیر ده او د اور لمبې په تاو دي. وایي ما ته یې رامنډې کړې، راته ویل چې عبدالله یو څه اوبه پر راوچ کړه، له تندې څخه مړ شوم، ځکه اور په بلېدی. نو ما وایي اراده وکوله چې ده ته اوبه ورکړم. شاته ګورم چې له قبره بل کس پسې راووتی، وایي هغه را باندې غږ کړو چې عبدالله ابن عمر صاحب اوبه چې ورنه کړي دا کافر ده. دی وایي بیرته کش کوي وینې، وایي هغه قبر ته یې په وهلو وهلو باندې داخل کړي. بیا وایي زه راغلم، د یوه سپین ساري په کور باندې مې شپه شوه. د دغې سپین ساري د کور مخ ته یو قبر ده چې کله د ماښام ټیم سي ماښام سو، لکه د لمر چې ولویږي توره شپه سي، له دې قبره څخه دوه قسمه اواز کېدی. یو اواز دا کېدی البولو مل بولو. البولو معنا عربي معنا یې دا ده چې بولې چې دی مل بولې څومره سخت عذاب د بولو. او دوم دا اواز کېدی اشنو مشنو، دا مشکی چې ده مشنو د مشکي څومره سخت عذاب ده. دا ګړی چې دا اوبه پکې اچي، څوک یې مشکی بولي څوک یې ګړی بولي، دغه څومره سخت عذاب ده. و عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي ما یوه هغه واقعه لیدلې وه، دوم مې دا ولید. وایي بیا مې د سپین سري پوښتنه وکړله چې دا قبر د چا ده او دا نارې ولې وایي؟ وایي دغه سپین سري راته وویل چې دا قبر زما د خاوند ده. وایي بیا مې ورته وویل چې دغه اواز ولې له دې قبر راوځي؟ وایي دې راته وویل چې دا د بولو اواز چې وځي چې د بولو څه سخت عذاب ده. وایي دغه زما خاوند به له رڼو بولو سره احتیاط نه کوئ. دا بې له ځانه له جامو پاک نه ساتلې، په څاڅو کې څاڅکي بې په ده لګېدو، د بل منځ هم کوئ او داسې هم ورسره کوئ. ما به ورته ویل چې ګوره له بولو څخه حیوان هم ځان ساتي. که تاسې فکر کړی بې ادبي ما په دا سپی چې بولې کوي دا پښه جګه کړي، غواو دغسې متیازې کوي، د خپلې پښې ازادې کړي، ځان ځینې ګوري. وایي ما به ورته ویل چې ګوره له بولو څخه حیوان هم ځان ساتي او ته ځان نه ځینې ساتي. هغه دی په هغه حال کې وفات شي، اوس یې له قبره دا عذاب کېږي چې البولو مل بولو، بولې چې دی څومره سخت عذاب د بولو. او دوم اواز چې دا د شن کېږي چې دا مشکی چې دغه سخت عذاب ده، دا وایي ولې؟ وایي دا بیا دا و چې یوه ورځ وده ته یو ډېر تږی سړی په ګرمي کې راغی، بیا هغه ورته اوبه ځینې وغوښتې، دا زما له خاوند ده. ده ورته ویل دغه مشکي کې اوبه سته، په هغه کې نه وې. ده ورته وویل دا سړی چې ورغی هغه مشکی یې وکتی، هغه خالي و، په دا سړي بېهوښي راغله، له تندې څخه ولوېدی. اوس چې کله دی وفات شوی د له هغه رایسته دا دوه اوازه د ده له قبر څخه کېږي.